روټۍ هم پخولی شم او انګلیس سالن هم پخولی شم چکن کړای هم پخولی شم او لوښي مینځلی شم. دا هنر هم دی ښه وجه معلومه ده. سړکونه بازار هم دی پکې بس دا پنجاب کې راځي زبردست پوینټ مې دغه کو چې مریم نواز دا پنجاب کې راځي توجه ده ورته. سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې د بیت آباد نه حاضر دی او د امید ریډیو د چیف ایگزیکټیو یاسین عثمانزی مننه په دې کوم چې ما په لومړي ځل باندې هغه ځای ولیده چېرته چې موږ په سکولونو کې به هغه ماشومان کتله چې په دې غاړه کې به ورته یو لاکټ اچولو چېرته به میلمه راته او دا میلمه استقبال به یې کوو. نور د اهمیت نه خپل ځاني زه نه هم خبر شوي هغه شانتې ښودنه هغې کسانو ته ورکړې کېده چې چا به په سکوټ کې برخه اخیسته. په دې موقع باندې ګیلې مې هم شته دي چې دا ما دلته کې اوس څه واورېدله نو د هغه خپلو استادانو نه د سکوټ حوالې سره خو دې وخت کې یاد راځي د چارسدي د فضل محمد صاحب چې زه ورته د سکوټ د دنیا بېتاج بادشاه ویم په هر ځای کې چې په فنکشن وي نو زه هغه له دا اعزاز ورکوم. نو دا یاسین عثمانزی په وجه باندې موږ ته دا یو موقع میلاو شوله چې موږ هغه مرکز ولیده چېرته چې دغه ماشومانو ته اجره ښودی کېږي جومات ښودی کېږي. خو یو سړي امپیل کړی دی ماسټر یې کړی دی خو چې دې اجره او جومات نه دي زده کړی او د جمعې د اجرې او د جومات نه دې نه دی وتلی نو د ده دغه تعلیم چې کوم دی نو بې ځایه دی. بل د دې زیات اهمیت دام یو پیدا موږ ته مخې ته راځي چې په ټاټ باندې چا سبق ویلی دی د دې استاد نه چا سبق ویلی دی هغه افسر شوی دی نو دا یاد ساده هغه کې به ایمانداري وي هغه کې به قابلیت وي. اوس نجي ادارې روتلې بورډ هم هغې ته توجه ورکوي دغه استاد چې کوم دی نو په هغې کې ډیوټۍ کوي هغه ماشوم ته چې کوم دی توجه کوي دونه ټیلنټډ ماشومان خو زموږ دا نمبر او د هغوی نمبر د ځمکې او د اسمان فرق دی. دا نمبر چې کوم دی دا د محنت نمبر وي چې کوم په سرکاري سکول کې وي او هغه چې کوم دی هغه مصنوعي وي. په دې باندې ما ډېر باس مباحثه کړې ده خو ګرانو کتونکو نن مطهر شاه یو خبره وکړله چې کوم ماشومان په سکوټ کې برخه اخلي نو د واده نه پس په د هغوی ژوند ویساني. نن سبا خو تاسو ته پته ده موږ د ښځو نه ډېر زیات تېرېږو او بیا چې کارونه نشو کولی یا موږ سره داري سټاپ راغلی دی نو داخلي پخلي چل نه ورځي. نو یاسین عثمانزی چې کوم دی موږ له اخلي پخلی هم کوي داسې مشر ګوره دا د سکوټ نه زده کړی بیا د رفاقت چې کوم دی نو هغه وي موږ ور ورځې دلته تېرې کړي دلته ګرانو کتونکو تر 7 پورې ورځې ورکوي او اوس د چارسدي چې کوم دی نو په 18 اګست باندې د چارسدي ټیم خو هم را روان دی. دې وخت کې د دیره او د مردان سټوډنټان چې کوم دی نو هغه په دغه خیمو کې هغه موجود دي. نو ډېر یو ښکلي معلومات موږ ته ترلاسه شو. یقینا دا زموږ یو ورځنی ټور دی خو دا نننی ټور او بیا چې د کومو اونو ته ویلک نري چینار دی جینې د ګلو ونه نو دلته کې دا چیناران دي او د دغه چینار تاریخ ما کته چې یاره دغه ګانا ریکارډ کېده نو دا په دې اسپان دیر کې چې کوم دی نو دغه ځای کې د چینې خوا کې چیناران دي اولته کې دغه ګانا چې کومه ده دا ریکارډ شوې وه جوړه شوې وه چونکې شاعر خو چې ستشي سیکي دا موږ سره دې وخت کې ټول شاعران دې وخت کې موجود دي او غوږونه یې راله وخوړل په ګاډي کې چې راتلو بس هر شاعر خو بیا ډېر زیات اوري. خیران صاحب هم دی راشه خیران صاحب دې خواته راشه او خیران صاحب شاعرۍ ته به خیران شي. نو ګرانو کتونکو ډېر باس مباحثه کېږي زه خپل ځان ډېر زیات خوشحاله یم خو مشر سره به لږې خبرې ترې کومه د سکوټ په اهمیت باندې د دې ورځو دا ماشومان خو چېرې ضایع کي نو دا څونه نقصان یې بیا ومونته. ګوره زه یو خبره کوم ګرانو کتونکو دې وخت کې به سټوډنټان ما اوریم دا سټوډنټان به م اوري موږ په ټاټ سبق ویلی دی زه چې تلم نو زموږ به ټوپی نه وه ما سره چې په ډسک هم کس ناستو نو هغه به اکثر چې د هغه جامې به زړې شو نو ما له به یې راکړلې ما ته دا پته نه وه چې یاره ما به له 20 کسه خوښوي او ما نه به الف خان شیرپو جوړېږي. نو دغه ماشومان ته دا وایم چې تعلیم کې غربت چې کوم دی دا کله خو هم رکاوټ نه دی فرق صرف دا دی چې دور ماډرن شو کوم چې پخواني استادانو نن هم موږ مخې له نه ورځو پټیږو را پټیږو ته مخې ته سامده نشو کولی. نو نن سبا زه ستاسو ته دا وایم خو تاسو چېرې دا بهانه جوړوئ چې پلار د زوی تپوس نه کوي نو هغه دې حکمرانانو په داسې یو غم کې اخته کړی دی چې هغه سهار وځي نه په دې سوچ کې وي چې زه بچي له پیسې څه وګټم خېټې له څه روړم ماښام چې راشي
نو هغه ستړی ستومانه نو بچي نه سحر سیکي نه ماښام سیکي نه به سکول ته څه لاړ شي. نو د استاد باندې داس یو ایکسټرا برډن دغه رالو چې دی به د ماشوم تربیت کوي، چونکې زمونږ نوی کول چې کوم دی ډېر بې لارې روان دی. مخکې به چې کوم دی مونږ به مشر ته حجره کې نو مونږ به سر ټیټو، اوس خو استاد ته هم راشي نو نیغ نیغ شي. دا نیغېدي چې کومه ده ستاسو ګټه نه ده. خو تاسو وایئ چې زه استاد سره په داسې تپوس دی کوې د ستا په سر دی استاد له تنخوا ورکوي. ستاسو دا یو منټ قیمتي دی چې دا ټایم پیس دا تاویږي دا وخت بیا نه راځي. دا وخت په موږ تېر شوی دی. ډېر ارمان کوم کاش چې د استاد خبرو ته ما غوږ ایښودلی وي نو نن به ما ډېر څه زده کړي، خو ما هغه ټایم کې غوږ نه دی ایښودلی او ما هغه وخت ضایع کړی. دا وخت ډېر زیات قیمتي دی. نو خپله پېژنګلو را سره کېږي. زما مراد علي نوم دی جی، ثوابۍ سره مې تعلق دی او زه ډسټرکټ سکاؤټ سیکرټري ثوابي مې او اس آئی پی پوسټ ګریډ 18 کې کار کوم ثوابۍ کې. ثواب یې کېږي. فضل محمد صاحب پېژنئ؟ ډېر ښه زما استاد دی، زما استاد دی پاتې دی او دلته دا وخت کې زه ایز ا کیمپ انچارج کوم. ټول دا څومره ورځې دي دا ماشومان دلته کې تېروي؟ دا یو اووه ورځې ټایم دی، د اووه ورځې ټایم دلته دی. څه میرټ وي او که نه هر سکول نمبر دا د هر سکول خپل یونټ وي او هغه یونټ نه هغه خپل ټیچر خپل پرنسپل د هغې سلیکشن کوي. هغه اته ماشومان مونږ له راځي. اته ماشومان. نو دې کې دا ټول سکولو ماشومان هم کېدای شي یو ځلې نه که نه؟ دې کې ټولې ضلعې ټول سکولونه راځي، ټول سکولونه ګروپونه هغه جوړ کړي مختلف ګروپونو کې. ایټ ا ټایم خو ټول نه شي راتلی. لکه زه فرض کړه زه شیرپو سکول یم، نو شیرپو سکول ماشومان چې څونه سکوټ کې برخه اخیستې ده نه ټول په یو ځای راتلی شي؟ داسې نه، اته ماشومان به راځي د ټولې ضلعې نه، خو د هغه سکول نه. هغه سکول نه، ښه د هغه سکول نه. د یو سکول نه به یو پټرول ورته وایي. اته ماشومانو ګروپ ته یو پټرول وایي. هغه یو ګروپ راځي دلته کې مونږ ته. ها دلته ورته تاسو ښودنه د جون جواک تیرولو دغه دلته کې چې مونږ سره کوم ورځې تېروي دا ماشومان مونږ د دوی کوشش کوو چې د دوی مونږ همګیر نشو. نو مطلب چې د هغه هره پهلو مونږ وګورو، که هغه روحاني ده، که هغه جسماني ده، که هغه دماغي ده، که هغه سماجي ده، یا که هغه ایموشنل ډیولپمنټ چې ورته وایي جذباتي. نو د په دې پنځو واړو ایریاز باندې مونږ فوکس کوو چې د دې ماشوم ډیولپمنټ وشي او دنه مونږ یو ښه شهري جوړ کړو، ښه پاکستاني ته جوړ کړو او مور لپاره یو ښه ماشوم جوړ شي او د هغه په کار راشي. دا ماشوم چې نن کوم عیسی اغوستی دی بل ځل بیا راتلی شي؟ بالکل راتلی شي. چې دا دې کې بیجز وي، دا پورا یو سلیبس دی چې هغې له ویلی شي یوت پروګرام پالیسي و سسټم پاکستان بوائز سکاؤټ اسوسییشن جوړ کړی دی. دا یوت پروګرام د دې ماشوم دپاره سلیبس دی چې هغه د پرایمري د ماشوم نه راواخلي نو تر یونیورسټۍ تر هلکه پورې دا یو پوره سیستم دی. د هغې ته ویل بیجز ویلی شي، یو بیجونه پاس کوي دا ماشوم. لکه په لومبي ځل چې دلته ماشوم کوم راشي نو هغه له مونږ تنظیم بیج پړاو. په دویم ځل چې راشي نو مونږ ورله یقین بیج پړاو. هغه دلته نه پاس کړي نو بیا قائد اعظم بیج په هیډ کوارټر کې کېږي پېښور کې. قائد اعظم بیج هغوی مقرروي په ډویژن کې هغوی یا مقرر کړي یا په پېښور کې کیمپ او قائد اعظم بیج وشي. هغې نه پس بیا ګولډ میډل کې دا ماشوم حصه اخیستی شي. آخري کمپټیشن هغه د ګولډ میډل وي. سر خو دا راته ووایي چې دې سنټر تاریخ راته ووایه دلته کې دې سنټر دا ځای ولې دلته دغه شو داسې؟ دا خو چونکې دا مخکې د پښتونخوا حصه ده که نه؟ بالکل دا خیبر پښتونخوا حصه ده. دا ټریننګ سنټر دی صوبایي زمونږ. د دې نه مخکې تاریخي چې ګورې نو دلته مغول راغلي دي. مغولو دا تکیه ورته ځکه وایي چې دلته به مغول راتلل، د هغوی قافلو دلته به سټې کوله. اوس هم هغه اثار شته، سویمنګ پولس دلته برم شته. دلته کې یو سویمنګ پول هغه اوس ډک شو. هغې نه پس انګریزان چې کله راغلل د هغوی دور حکومت نو بیډن پاول خپله دلته راغلی 1922 کې. دا هټس چې کوم تاسو وینئ دلته کې دا د هغه د دور څیزونه دي. بیا کله پاکستان جوړ شو نو زموږ صوبې له د ټریننګ سنټر یو ضرورت او دا ډایرکټر ادریس خان صاحب الله دې وبخي هغه په دور کې 1982 کې دا بره ځمکه چې کوم دا ایکوایر شوه سیکشن 4 ولګېده او په 1988 کې بیا دا لاندې کوم ایریا چې دا هغې باندې سیکشن 4 ولګېده. دا ټوله 123 کنال ځمکه زموږ سره ده. دا پوره لوی ځای دی، ټریننګ سنټر دی چې دې کې دا ټولې صوبې نه بلکې د پوره پاکستان نه خلک راځي دلته ټریننګ حاصلوي، تربیت حاصلوي. دې کې ماشومان هم راځي، دې کې لیډرز هم راځي. استادانو له مونږ ټریننګ ورکوو. دغه استادان مونږ سکولونو دپاره تیارو چې هلته لاړ شي هغوی په خپل سکول کې ماشومانو له د سکاوټینګ د تربیت چې اتحاد بیج ورته وایي دا په سکول کې پړاویږي. سکول کې ورله استادان خپل ښیي
اتحاد بیج پړاو کی او دا باقی بیجز ورله بیا مونږه دلته کې کوو. دا ماشومان په دې خیمو کې بندیوان وي دلته کنه چکر ولا بارو مرکوي دا خو سکاوټینګ چې دا دغه ته بیل کوم دا ساينس اف اوټینګ دی. دا خدای بهر ګرځي، دا مختلف سيزونه ګوري، دا ځنګلي ګوري، دا وادیان ګوري، د دې ځای خلک ګوري، د دې ځای کلچر ګوري، د دې ځای د خلکو ژبه ګوري، د دې ډېر لوی ریکریشن کیږي د دې ماشوم. د کې کانفیډنس راځي، د کې بولډنس راشي، د چا مخکې خبره کولی شي. مطلب د ماشوم چې دا یو هفته دلته تیره کی او دی بیا سکول ته لاړ شي، نو د کې او د سکول ماشوم کې بیا د ځمکې او د اسمان فرق. صحیح، ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو. د اخیرنۍ خبره کوټ کومه چې دا ځای ورته ښیي. سرجي سسکینګ خبره وکړله، زه دا وایم چې د بیډاباد خلک یې زموږ ملکنډ ډیویژن ته بوځو، زموږ ملکنډ دې ورته وښیي، دغه ځای ځنګلات دې ورته وښیي، دغه ځای قدرتي ښکلا دې ورته وښیي. دا یې بیډاباد او مري او کاغان او کلیات او دا یوبیا دا د دیر مقابله کې چې کوم دي د یو غرب د ښکلا مقابله کې نه دي. دا زه برملا خبره کومه. خو پنجاب خو په موږ زورور دی که نه، زموږ مشر رور دی او ډېر د مهرې مور سلوک را سره کوي. بیډاباد چونکې د پښتونخوا برخه ده، خو پیدا یې چې کومه ده نو پنجاب ته ده. نو ډېر زبردستې خبرې شولې ګرانو کتونکو. دا تنبان درته ښیم دې خیمو کې چې کوم دی نو دا سټوډنټان دي، دا وګوره. او دلته کې چې کوم دی دا دلته کې چې کوم دی نو استقبالیه لري، هر کله راشه، دا وګوره هر کله راشه. او دلته کې چې کوم دی نو مونږ ځو. هلکه تاسو د کوم ځای د دیرو دیر کې د کوم ځای؟ چکدري ما 14 ورځې اسپان کې تېرې کړې، 14 ورځې او سیاج ټاپ ته ختلو مو دا 3 ورځې مخکې رالم په چکدرې کې چې او بل په پیشنګټ کې چې کوم دی نو ما هلته کې ما یو 3 شپې کړي دي. نو دا لږ ستاسو غټ پین دی. مهرباني. دا مې وویل که نه چې زموږ دیر څونه ښکلی دی، زموږ سره مقابله نشي کولی. زمونږ سره د سره مقابله دیر سره نشي کولی. موږ ته پیدا نه راکړي، موږ ته دا زینه ښیي. خو زه دا وایم چې موږ ته دا زینه وښیي. ور تاسو دا زینه ولیدل نو څه مې زده کړه وکړه. تاسو د خپل ځای او زمونږ د ځای دغه دیر فرق کولی شئ. خو د دې ځای خلکو له پکار چې دیر ته بوځي. څه وایي تاسو؟ زموږ سره کوم ډسټرکټ دیر دی، زه یم چې 100% د ون پاکستان دا زموږ سره بیسټ ډسټرکټ دی. ځکه نیچرل بیوټي ته موږ وګورو، د دیر په شان بیوټیفول پلیس په هېڅ ځای کې نشته. موږ دلته وګرځېدو، ایوبیا کې وګرځېدو، مختلف ځایونو کې نتګل ته لاړو، نجارګۍ ته لاړو. موږ چې دیر کوم جاز بانډه شوه، کومراډ شو، دا ځایونه چې دی په هېڅ جوړ باندې دغه ته نه رسي. دا سړکونه موږ په خپله چاندو جوړوو. لعنت دي دغه ځای پي پي او ایمنې باندې خو لږ لعنت ووایه، خیر دی که نه. دا سټوډنټان هم یې، دا سټوډنټانې هغه هلته سړکونه ما ولیدل که نه، نو لکه د پولیسرات پول وي، یو سوزکي پیوړي دویم خو پې نه دي، خو له مخې له ګاډۍ راغی نو بس دا په سړکونو ښکلې دی که نه، او زمونږ قدرتي ښکلې دی. خو د دیر اوبه چسکې دا بیا خوراک کوه نو د دیر اوبه نه دی سرجي، د دیر اوبه چې ته به وایې چې زه ابي زمزم اوبه څښم، او دا اوبه چې څښې ته به وایې چې نالۍ اوبه څښم. ګرانو کتونکو ابي زمزم خو نه وي، دا ماشوم دی، خو هغه خو یو بېلې اوبه دي که نه. خو د دیر اوبه چې څښې که نه نو خوراک کوه، ازمه نه ده. او بل جړو بوټې سي بنایي وي پانی که نه، نو خو طاقت چې کوم دی که نه، الله پکې شفا وچولې. زه اسپن کې یو دغه ته لاړم، یو ډیم ته، نو ما ته یو زنانه راله، ویې دې نه نلکه کې لږ لږ اوبه رابهېدې، نو ما ته یې دې نه په بوتل کې اوبه یوسه، وایي دا د شوګر د رنځ دپاره ډېرې بهترین دي. نو ځان سره مې رومړې، نو دیر کې دغه ده. څومره کسان راغلي؟ 40. او دا په لومړي ځل راغلی که نه؟ انجوای هم خو کړه که نه؟ ګوره فرق د ده ولګېده چې خپل کلي خپل وي. زمونږ د دیر غرونه، د ملکانو غرونه چې کوم دي زبردست دي. ګرانو کتونکو د مور روټۍ مې یادې شوي دي، سبا د مور چای به موسکې. ګوره دا مسافري نه ده، دا مسافري تاسو ته خو د لدیر خلکو خو زیاتره مسافر دي. اوس تاسو
پلاران د دا نشي ویلي ور وځي مسافري مو کړله بس ګوره تاسو زه یو شپه مسافري نشم کولی تاسو ور وځئ وکړم تاسو ډېر تکړه خلک یې ښه دا وګورئ که نه ګرانو کتونکو دا زه تاسو ته ښیم تاسو له کوم ځای لږه د مردان والا چېرته کې دي د مردان والا هغه دا ګرانو کتونکو دا وګوره دا چې کوم دی نو دا هم د دیر والا دي دا د دیر والا دي د دیر هلکه دیر کې تاسو سره کوم دی نو دیر کې کم ځای که نه دیر خو ډېر وخت دی په یو غر چې ورننوځې که نه نو حیران به شي د لړم ټاپ په د وچو نو دا سواتي صاحب وګوره زه بل ما تلاش کې چې کوم دی نو یو شپه وکړله او بیا اسپاڼ کې 14 ورځې ما تېرې کړې ګلزمان صاحب به پېژنې ګلزمان علي صاحب اورې نو اپام چې کوم دی اسپاڼ ته تللی تاسو څوک څوک به تللی اسپاڼ به لیدلې صحیح ده ګرانو کتونکو دا د دیر ماشومان دي او دا زمونږ فیوچر دی زمونږ مستقبل دی او خو دوی دا وخت ضایع کړه نو بیا به ارمان کوي نو ګرانو کتونکو دا هغه مین سنټر دی چې ټولې پښتونخوا ماشومان چې کوم دی هغه دلته کې راځي نو هغه اړخ ته چې کوم دی نو دیر دی او دې خوا ته مردان دی ګوره مردان والا ښکلا ته ورګوره دوی خپل دغه څومره زبردست جوړ کړی دی ویلکم یې ویلی دی خوشامدید دغه دی درویش خان فاطمه سلامونه ملګرو خیر دی انجوای مو کړه ورځم ښې تېرې شي څه مه روزم ده سبا مخیره ده ستاسو د مور د لاس روټۍ دغه شوي تاسو ته لږ دې خوا کې ډېر والا متعلق به زه دا ووایم چې دا مردان د طرفه دا خیمې لګولي دي د خپل منځ کې مقابلي څنګه چې سر تاسو ته ووایي نو زه یم چې مردان ته په ګټه کېږي د هغې وجه دا ده چې زموږ د دیر خلکو ته نه د حکومت والا ګوري نور ورته هغه توجه نشته خو دا د ماډرن خلک یو مسله دا دی چې چونکې خو لرې نه راځي که نه دوی بسونو کې ځان سره ګیجټ میجټ راوړي خو چونکې هغه مسافرۍ ورسره مزر ورته لږ ډېر وي او موږ مردان ورته په دوی به څه وي تا ته پته ده وي دغه مې کور دی که نه نو چې ور روان دي که نو چې وررسې دوی پکې عدت دي بل خو سر دا یو خبره ده که نه چې که دوی هر څنګه لکه دیر والا شو یا مردان والا شو دا یو خبره څنګه چې زما ملګري وکړله که مشر دې کې پازیټیو چینجز راشي دا دي لکه تاسو اوس ګورئ که نه خیمو کې تاسو هم کتله دی یو خو چې خوراک وکړي هغه پاک په خپله باندې وځل ټایم باندې پاسېدل او دا څنګه چې د ټول اکټیویټي د یو ورځو کې دونه چینجز دي کې راشي که نه چې په 15مه پورې د دې تلو کې چې کوم هغه دي علم حاصل کړي د هغې نه زیات حاصل د واده نه پس فلک وایي جارو چل زده کړه چې کور والا ورته وایي جارو لوښ مینځل دار څه زمونږ یو ملګري وي زما د واده نه پس ژوند ډېر زبردست شو نو لکه اوس خو تاسو کور کې کار کولی شئ که نه روټۍ هم پخولی شمه او سالن هم پخولی شمه چکن کړایي هم پخولی شمه او لوښي مینځلی شم دا هنر هم دی ښه خو دې اوس هوټل دغه کوي نو هلته کولی شي ښه څه مې زده کړل څه مې لیدل دلته کې وساتي زه جارو کول مو کړم وای خبرې کوه چاکرې مې دلته کې وماله دلته کې خو کولو ګرځي مری ته پکې لړو یاري ته پکې لړو سوات ته تللی ملکان موږ ملکان ښکلي دی که نه دا ځای ترجیح ټابات ښکلی دی ټابات کې بیا ټالیان ډېر د هغې د ښکلا وجه څه ده ترجیح ښکلا نفته دی خو زمونږ د ملکان نه زیاتې نشته وجه معلومه نه وجه معلومه سړکونه بازار هم د بس دا پنجاب کې راځي زبردست پوینټ مې دغه کو چې مریم نواز دا پنجاب کې راځي توجه ده ورته او زمونږ بیا وي چې دغه مشر ورور هم دی بس میم زرما ټوله زما خو زه چېرې زما ملکن ډیویژن ته توجه کړو ما یې سړکونه ښکلي جوړ کړل نه ګڼی چې هغه به دا موږ دلته څه کوو هغه سیاستدانه ګوره دې ماشومانو کې خو دا چینجز راشي یو په سیاست جګړې مه کوئ که نه سوچونه چې کوم دي دا اجتماعي کې دا مونږ خلک وایي پلانکې ښه دی پلانکې ښه دی مونږ له هغه ښه دی زما په علاقه کې کار کوي دلته کې دا کاغان شو نتیاګلي شوه یوبیا شوه دا زموږ ملکن ډیویژن ته نه رسي خو تاسو کومراټ ته لاړ شئ کالام ته لاړ شئ دیر ته لاړ شئ خو د بده مرغه زموږ سړکونه خراب دي زموږ ته هغه دغه نشته یعنې د دیر اوبه به چاسکلي وي تاسو کې تاسکلي دي بیا به څنګه خوراک کوي زه چې صرف د دیر خلک د دیر اوبه خرڅوي که نه ګرانو کتونکو داسې موقع نه پیدا وچتومه چې زمونږ له ډېر زبردست ښکلا راکړې شوې ده خو زمونږ هغې ته هلته کې هغه زمونږ امیانګان او امپیګان چې کوم دي ګونګیان دي چاړاګان دي
پخوا به غویانو او غویانو سره به چوکه و چوکه کې به یو ستن وه نه چې به یې سړي له یوړه نه به نیغ شو نه هغوی له به وړې و دلته کې د دې ځای پیګانې ملیګان چې دي دوی خپلې علاقې له ترقي ورکوي نو په دغه وجه ترقي ورکړې ده زه درته خوشامدید هم وایم او دا وخت ډېر قیمتي دي دا کمې زده کړه چې درته ښایي که نه دا به ستاسو په نور ژوند کې ډېر بهتر راځي چې په خپل لاس باندې خپل اخلي پخلی کوئ ګرانو کتونکو زما هم په ژوند کې ډېره تجربه وشوله ما په لومړي ځل دا ولیده او تاسو ته هم دغه ماشومان وکتل چې په دغه خیمو کې ورځې تېروي دې نه پس 400 نه چې کم دی نو 18 اګست باندې دغه ځای سټوډنټان را روان دي چونکې موږ په دغه ټاټ سبق ویلی دی خو دا ځای هم نه ولیدلي او نن هم چې کوم دی هغه ولیده نو یو جهان مننه یاسین عثمانزی صاحب او خوشحاله آباد اوسئ او الله دې راته دا بچي کامیاب وساتي چې دا زموږ مستقبل دی او مستقبل فیصلې به دوی کوي نو چې د دوی تربیت خو شي نو انشاءالله چې ایماندار افسران به توزي دغه شانته نه چې په کرسو ناست دي او ویې لکه څه به جوړېږي ډاکټر به جوړېږم چې ډاکټر جوړ شي نو بیا دومره پیسونه لګوي او بس کور کې جګړه کړې وي ټول نه غواړي ټول نه یادوم ښه نو بس لیکل کوي نو ابوجې ورته ډکه کړي د څه کمیشنیانې دوایانې او څه هلکه وي انجینر به جوړېږم نو اکثر هله داسې پول جوړ کړي چې یو حکومت ختمېږي نو چې بل حکومت راځي نو بیا هغه سړک هم ختم شوي وي او هغه پول هم ختمه شوي وي د ټاټ سټوډنټ چې کوم دی چې دی کامیاب شو دله موقع ورکړی شوه نو دې ډېر په ایماندارۍ سره کار کوي